شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پودکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پودکاسټ کې د یو لوی پلار یو لوی زوی ناستې کړې دي او ډیر کم داسې موندې شي چې د چا پلار لوی وي نو د هغه زوی دي هم هغه شان لوی سړی شي او هغه د پلار د حریک د مخ په وړاندې بوزي. د پلار ارمان درس قرآن په کمال انداز باندې د ثوابه د سیمینا د ثوابه د خاورینا درست نړۍ ته خورونکې ډیر محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهری سے دامت برکاتهم العالیه را سره ناستې کړې دي. حضرت د ټولو نه لاول خو تاسو ته په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیره شکریا، مهرباني او زه تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو تکلیف وکړالی. الله هم خوشاله کا او الله تاسو د کار کې ډېر برکتونه واچي. امین. د حیات شاکریم حضرت چې د خپل قیمتي جون یو سو قیمتي لمحې د همراز پودکاسټ په نوم کې د روایتو مطابق په د ماډومبه پښتنه دا وی چې شیخ صاحب کله او په کومه خوره کې را پیدا شو او ابتدایي عصري تعلیمي د کم ځای نه حاصل کو تر کومه حد پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی طور منګه د دې پنځپیر کلی پښتانیو او زمیدار خلک یو. خجی خاندان کې مولا نو تیر شوی. زمان نیکه چې و نو هغه کاروباریو مو او زمیدار سړی مو او هغه زمانه کې به هغه ښه تجارت او کاروبار کو. دې ځای نه به حضرو زمونږ په چچ کې نږدې او ښار دی او په دې کې به کاروبارونه کېدل او هغه به کول. د هغه دا شوق و چې زما په اولاد کې الله عالم پیدا کی. نو هغه چې کله وفات کېده نو هغه زما نیت او وصیت وکړ چې کته ما پس خیرات کې نو هغه به د بچی په سبق باندې لګي چې د علم وکي. او په خپل زما والد صاحب چې وړو کې نو هغه د جمعات امام ته کېنو چې د سبق وایا او خپل به وتناستو تر څو چې هغه سبق نو یاد کړي. نو زما د نیکه دا شوق په میاش کې باغ یو ځل علما ول ډوډۍ کوله او علما به راجم کړل او غیله به په خپل باندې هغه زمانه کې سوچا غوړی او ګوړه او پای کې به روټای ما تکړه نور چې سبو هغه به ول وکړلو چې کله به علما روټای خوړه نو غي ته به وی چې دعا وکړي چې زما اولاد کې خدای عالم پیدا کړي. صحیح. زما والد سے معشوم لا وړو کې نابالغ او چې والد سے بي وفات شو او بیا زما والد سے چې علم وکړ هغه پنجاب کې بیا په دیوبند کې بیا په مکه مدینه کې کله چې هغه راغی نو هغه په دې کلی کې چې کوم علاقه کې کوم رسم او رواج د هندوانو نه پاتې شو یا غلط کارونو نو بیا دا غیرت شروع ک او را دې په داسې انداز باندې شروع ک چې هغه وی چې بغیر د قران کریم نه بل لار نشته. نو هغه قران کریم راواغست او الکانو لبه د قران نسخه کاپی او قلم دا غستل او قران کریم وته خود رو دا غینا الله دې کلی کې بیا د قران عالمان پیدا کړل او بیا مستقل درس هغه په سن 1938 کې د طلباو درس شروع کړ چې هغه د پوسټر ما سره پروت دی او په دې کې هغه دا ډومبه پوسټر چې هغه چاپ کړو په هغه زمانہ کې نو بیا طالبان ته درس شروع شو. صحیح. حضرت ما دغه تذکره وکړه چې تاسو سنې پیدایش او عصري تعلیم تاسو څومره دی؟ زما ما چې میټرک وکړ زما خپل شوق د اول نه داو چې زه علم وکم. خجی په ما باندې پلار په زور علم نه دی کړی. خجی قرآن ترجمه را باندې کړی دا موزه دا چې څنګه بچو باندې خلک یې هغه به کول را باندې خود هغه دغه چې په خپل یو سړی شوق نو هغه به علم کوي. جی زما مشران رونوم څه سبقونه ویلي دي میجر صاحب هم ویلي دغه نه مشروم ویلي دي او زما خپل شوق او علم ته نو ما به مور ته وجړل چې زه طالبګيري کوم او پلار به میچنه سکول ته ده. او کله چې ما میټرک وکړ نو زما پلار په دې پوښتنه دا د زړه نه په دې شوق دی چې علم وکي نو بیا زه ماته استاد ته حواله کړم او څه کتابونه کافی پورې ما کړی کې وې او بیا زه بار لاړم. نو بیا ما په ملکانډ کې سرکای وته وې سرکای مولانا صاحب مشهور په صرف په نحوه کې بیا په کوهستان کې منطق او فلسفه ویسا کې مولانا غلام حبیب صاحب او مولانا سرکای بابا
بیا معنی او نور کتابونه غینا فقه او اصول دغسې او بیا دوره حدیث ما دلته وکړه تقریبا 10-12 سال کې ما غټول کتابونه تر منطق او فلسفه پورې ټول وي ماشاءالله او دوره حدیث مې دلته وکړه او بیا مې درس او تدریس شروع فراغت ملک د دې پنځپیر نو پنځپیر نشوي حضرت کله چې د یو فاضل فراغت شنو هغه دا خوښ چې ماته په یو خزه کې درس ملو شي نو درس قرآن خو تاسو ډېر وخت نه کوي خو دغه درس قرآن سره سره چې کوم دی د درس نظامی ترتیب تاسو سشتا یا تاسو په خپل سره درس نظامی درس کړی دی او کنه دغه درس قرآن تاسو د ورځې اول نه شروع کړی دی ما د اول وخت نه چې کله سکول کې ومه جی نو ما زه په درس کې ناسم قرآن ما خزدا کړو خجی بیا ما به طالبانو ته تکرار کو ریپیټ کو با سبق چې کوم به راځي زما پلار وي جی نو ما سوتن نه بعد به ما بیا طالبانو ته ریپیټ کو خجی موږ تکرار وایو طالبانو په جواب کې تکرار به تا ما کو بیا چې سوره ما طالبګری کړی دا نو په هر ځای کې چې زه دې راشوم نو ما به د قرآن درس یو ټیم کو او چې سوره مرګري زما او طالبان نو هغه به ما ته په درس کې ناستو جی ورسره بعض طالبان به چې ما ته به موږ ته کتابونه موانو یو کتاب دوه کتاب به مې وي جی کله چې ما دوره حدیث وکړه نو دا غي نه بعد بیا ما درس نظامی شروع ک طالبانو ته جی او ما ته یاد دي چې په ډومبو کلونو کې ما 22 کتابونه لولول دا د مختلفو فنونو صرف نحو او فقه او اصول فقه او نور کتابونه چې سو او هغه وخت چې زما کوم شاګردان او خخ علما او مدرسین دي اوس او په هر یو کتاب باندې زما لیکلي تقریرونه هم شته الحمدلله نو بیا ما د کتابونو تدریس ډیره زمانہ کړې او بیا د والد صاحب د وفات نه بعد چې نو بیا مستقل درس قرآن